أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. د متقین صفات ذکر شول او د تقوا ثمره ذکر کیږي. دو ثمرې ذکر کیږي، یو ثمره عاجله ده، یو ثمره عاجله ده. یو په دنیا کې ثمره ده، یو په آخرت کې ده. په دنیا کې د تقوا ثمره ده اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو مذکورو سره علی هدن په هدایت تفاسه دي او من ربهم دا هدایت د رب د طرف نه دی. دا دنیوي ثمره شو. اخروی ثمره دا ده اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو مذکورو سره هم المفلحون دي، کامیاب دي. اولئک له یو اشاره ضمیر دی، ضمیر ذات ته راځي کی او اشاره ذات او صفت دوړو ته کیږي. دا الفاظ د حصر دي، بیزاوی کې بل راځي. حکم چې په صفاتو وشي دا غ صفاتو مصدر د حکم لپاره ایله دي. اولئک حکم په صفاتو شي، ځکه اشاره ذات ما صفت لګيږي. الله ضمیر ځکه ذکر هم نه چې دا کسان چې په هدایت دي د صفاتو په وجه دي، د صفاتو په وجه. دا صفات پکې دي چې مخکې ذکر شو، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم. دې صفاتو په وجه دي په سم لاري. کدا صفات پکې دي په هدایت دي، کدا صفات پکې نه دي په هدایت نه دي. دا حاصل شو. اولئک دغه کسان چې موصوف دي په صفات ځکه ضمیر ذکر نه کړه، دې صفات په وجه دي په هدایت دي. الله اعلی ذکر کړی د هدایت لفاظ دي. هدایت الله ردی په قابو کې راوسته، ردی په کنټرول کې راوسته. سورلی په کنټرول کې نه خو شړې وروخي جنوبه په کنټرول کې ندی د هدایت لفاظ دي. هدن کې سراج المنیر و غیره لیکري دا تنوین د عظمت لپاره دی. ټولوی هدایت دي. ابه صلی الله صفات ذکر کوي. شیردل کې خپل چنشت بابا صاف غړو غړډې مر ربي. دا په هدایت باندې متمکن کېدل دا د الله فضل دی، دا د رب د طرف نه، دا رب دی خپل کمال نه دی. دا یې سماره عاجله شو. اولئک او دغه کسان چې موصوف دي په صفاتو مذکورو سره هم المفلحون، صرف او صرف دی کامیاب دي. دغه دوه وجې یا خدا غره چې اولئک کې اشاره ذات او صفت دوړو ته کیږي. بل وجه د حصردار چې اولئک معرفه ده، اسم اسماء اشارات معارف دي. المفلحون معرفه باللام من کې هم ضمیر فصل له مبتدا او خبر چې معرفه ذکر شي من کې ضمیر فصل دا تخصیص پیدا کوي. صرف او صرف دی کامیاب دي، صرف او صرف دی کامیاب دي. دا الله پکې حرف عاطف ذکر کو. بل یو آیات دا سره راغلی دا کې حرف عاطف نشته. اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اولئک الانعام بل هم اضل اولئک التر دوړو جملو یو مطلب دی. کله انعام معنا هم غافل دي، اولئک هم الغافلون دا معنا چې غافل دي. تاکید غوندو نو وفق نه دی ذکر. او دلته دو جدا مضمون دي. یو د دنیا سره لګي، یو د آخرت سره لګي. دو جدا جدا چیزونه دي. دلته پکې الله و ذکر کړي. حالکه هغه ځای غري چې هغه غريږي. کڅوګ راته وای کې دغه جملو کې و نه دی راغلی او دلته راغلی دی کې څه نقطه ده. نقطه کې دخل او دویمه جمله د اولی تاکید او دلته تاکید نه دی. دا تاسیس. بل یو اعتراض کا در باندې سو کوي کې دا یو اولایک کافی وکړه. دا څه عبارت ولې رانغی؟ اولایک علی هدى من ربهم وهم المفلحون. دیجه نو کو یو اولایک راغلی چا ذهن ته بدارت لې کې دا یو صفت ول بالاستقلال ثابت ده
او دا بل صفت ولا بالتبع ثابت دی. الله له دواړو سره اولئک ذکر کې دې دواړو تمغو کې دې ته تمغه وایي. ښه څوک یو اوچته کارنامه وکړي نو حکومت والا تمغه ورکړله، الله والا دو تمغې ورکړي. په دې دواړو تمغو کې دې مستقل دي. که یو اولئک ذکر کړی نو بیا په دا ذهن ته کې یو کې مستقل دی، یو بالتبع ولا ثابت ده. اولئک علی هدی من ربی اولئک هم المفلحون. فلاح څه ته وایي؟ فلاح دې ته وایي چې ټول مرادونه ورته حاصل شي، ټول مرادونه او ټول غمونه نه پیشي، ټول مرادونه حاصل شي. او دا په آخرت کې دنیا کې نه کېږي، نو په آخرت کې دوی کامیاب دي. ټول مرادونه به ورته حاصل وي. دنیا کې ورته الله هدایت ورکړي او دا د الله فضل دی. الله اوس څه ذکر کړي؟ من ربهم، دا د الله فضل دی. او په آخرت کې به الله کامیابی نصیب کړي. الله قرآن شریف راولېږو مسلمانانو سورہ فاتحه کې الله ته سوال وکړو اهدنا الصراط المستقیم. الله یې سوال قبول کو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله یې قرآن میں راولېږل دا د صراط مستقیم ښیي. خلک درې ډلې شو. څه کسان داسې وو چې ظاهرا نه ایمان راوړو او باطنا نه ایمان راوړو، دا مؤمنان شو. دې ته 5 لیکلی دي، ذکر په 15 آیاتو کې وشو. څه کسان داسې ظاهرا نه کفر وکړو او باطنا نه کفر وکړو. دا غي ذکر الله په 2 آیاتونو کې کوي، د عظیمه پورې 2 آیاتونه. څه کسان داسې چې ظاهرا مؤمنان دي او باطنا کافران دي. دا غي ذکر الله په 13 آیاتونو کې کوي. د دې مې رکوع کې 20 آیت لیکل، دا ټول 20 آیاتونه دي. 15 کې د مؤمنانو ذکر وشو، په 2 کې د کافرانو ذکر وشو، په دې 13 کې د منافقانو ذکر کیږي. 13 کې دینه معلومیږي چې دا منافقان ډېر ناکاري، دا د کافرانو ډېر ناکاري. کافرانو ذکر 2 آیاتونو کې کیږي او د منافقانو ذکر په 13 آیاتونو کې. کافران صرف کافران دي او دې د کفر سره سره دروغ هم وایي، دوکې هم کوي، دلاره بشي دروغ هم وایي، دوکې هم کوي، استهزاګان هم کوي. ډېر ناکاره صفتونه دي کې، دې ناکاره. د دې سزا هم ډېره ناکاره ده. ان المنافقین فی الدرک سخت سزا ده. په لاندې طبقې د دوزخ کې به منافقان دي، په لاندې طبقه کې. د کافر د توبې لپاره الله یو شرط ذکر کړی، قل للذین کفروا ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. کافرانو ته وایه چې د کفر نه منه شي زه به وبخم. د منافق د لپاره الله 4 شرطونه ذکر کړي. څه؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله. الله 4 شرطونه ذکر کړي. جنا معلومیږي چې منافقان ډېر ناکاري. دلته یو کجور والا غم کې تقریر کوم، زم راغلی وم، کجور والا به چېرته ورک شو. دا آیات وی وایي د بخشالي امامانو له الله 4 شرطونه ذکر کړي چې تاسو توبه والا قبولوم چې دا 4 کار وکړي. نو چې هغه څنګه بس که ناتخوان پسې لګی شو، زه پسې ورپاڅېدلم، ناتخوان لګی شو. چې هغه هم که چې راغلی هغه ته مې وي زموږ شاګرد مې دا مولا کر دی که ماله بیا را پیدا کې، او دا به ورته وایي چې دا ترجمه کم تفسیر کړې ده او د بخشالي امامانو کم کوپر کړی کم غلط کاری کړی دی. دا خو د دیوبند دویم مرکز دی، بلا علما پکې تېر شوي. بس وایي موبایل یې نه میلاویږي. ما یې لاړ شه پسې چې د کوم ځای نو بیا خو بونیر ته امامتۍ له تللی. ما ورته وویل یو جمعې شپه کې چوټي که طرف سے درځمه. اوس اوسه پورې ما بیا دغه نه دی لیدلی کجور والا چېرته ورک شو. بس داسې دغه غلطه ترجمه کې مخشالي امامانو له 4 شرطونه یې د توبې او د عام مسلمانانو دپاره سره یو شرط دی. عجیبه غونده خلک دی، سړی ورته حیران شي.
ها نو د منافق لپاره الله څلور شرطونه توبې ذکر کړي. د منافق په باره کې الله فرمایي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. منافق الله نمبر 1 کړی دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات یې مخکې کړی دی، والمشرکین والمشرکات یې څه کړی دا وروسته کړی دی. دې نه معلومیږي چې منافقان ډېر ناکاره دي. تفسیر کبیر پکې یو بل دلیل هم ذکر کړی چې کافر به خو نر دی که نه، یو طرف ته ولاړ دی، مسلمان یو طرف ته دی او کافر بل طرف ته دی، او منافق خونسا مشکل دی سره دې نه وجه نه ناکاره شو. انګي عمل له څوک دی د ټولو وروسته، خونسا مشکل د ټولو وروسته وي، دا ناکاره خلک دی. مسلمان ته کې زیات نقصان رسي، د منافق نه رسي. دا دعا آیات تی وای به منافقانو بحث شروع کو. ان الذين كفروا بیچکه هغه کسان چې کافران دي، او دا یو خبر آیات کوي چې الف لام له څلورو معناګانو د پر راځي، لکه الف لام له څلورو لپاره راځي، موصول هم له څلورو لپاره راځي. کله الف لام جنسی، کله استغراقی، کله عهد خارجي، کله عهد الذين هم د څلورو معناګانو لپاره راځي. موصول دلته د عهد لپاره دي، معهود هغه خاص کافران دي چې د الله په علم کې دالي کې دا په کفر مري، لکه ابو لهب شه، ابو جهل شو، هغې ستا تقریر کول او نه کول دا ورته برابر دي، ستا هېرول او نه هېرول هغې ته برابر دي. بعضې کافران پکې څه راوړي؟ ایمان راوړي. لام د جنس لپاره نه دی. ټولو کافرانو په حق کې انذار او عدم انذار برابر نه دی. ډېر کافران پکې څه راوړي؟ ایمان راوړي. نو دا هغه معهود کافران دي چې د الله علم کې دالي کې دا به په کفر مري. ان الذين كفروا دا ان حرف د حروف مشابه بالفعل، الذين كفروا موصول صله اسم دی، سواء علیهم دا خبر دی. دغه به دو ترکیب دي سواء علیهم. یو دا کې دا سواء علیهم خبر مقدم دی، انذرتهم ام لم تنذرهم مبتدا مؤخر ده. دا په تعویل له مصدر څخه کوي. انذارک و عدم انذارک مستویان علیهم سواء زمانه. انذارک و عدم انذارک مبتدا مؤخر سره، او سواء علیهم یې سره خبر مقدم دی. دا مبتدا او خبر چې راواخلي دا خبر د ان دی. یو ترکیب خو کې دا الذين كفروا اسم د ان شو، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا خبر شو. یو داسې ترکیب وکړي دا سواء په معنا د اسم فاعل څخه کوي، سواء علیهم مستوین علیهم، انذارک و عدم انذارک دا فاعل شروع. مخکې مبتدا او خبر و، جمله اسمیه و، او وس فاعل او فاعل شبه جمله شو. مخکې جمله وسته شوله مستوین علیهم انذارک و عدم انذارک. ستا يرول او ستا نه يرول په دې برابر دي. که څوک در باندې اعتراض وکړي که دا د فعل مضارع معنا وکړل د فعل ماضي په مصدر سره، نو دلته خو کې ان په لفظ کې هم نشته دی، او ان چې مقدر کېږي په شپږو ځایونو کې مقدر کېږي. څه هغه شپږ ځایونو کې هم دا نه دی. تاسو به ووایي چې دغه شپږ ځایونه مشهور دي، د هغې نه بغیر هم ان مقدر کېږي. بیا درته قرآن کې بل ځای کې موقع ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا. من آیاته خبر مقدم دی، او یریکم البرق مبتدا را، مبتدا اسمی کې فعل، اسم مبتدا اسمی فعل مبتدا نشي واقع کې. دلته پکې ان مقدر دی، او چې ان پکې مقدر شو نو دا مصدر شولو، مصدر به اسمی، او دا په هغه شپږو ځایونو کې نه دی. شپږو حروف نه وروسته ان مقدر کی یا حروف پکې نشته دی. نو دغه شپږ ځایونه مشهور دي، د هغې نه بغیر هم ان څه کېږي مقدر کېږي. تسمع بالمعید کافي مثال درته وي، خیر من ان تراه وستعرف قدره ان فتح فاه. تسمع دا په معنا د مصدر سره، دا په شپږو ځایونو کې نه دی.
خدا دو ترکیب شو یو سواء اسم فاعل په معنا سکی انذار او آدم انذار کدا اسم فاعل شروع اسم فاعل سره فاعل چې به جمله خبر د مبتدا شروع او سواء خبر مخاطب کې انذرتهم ام لم تنذرهم یو مبتدا مؤخر کې تا انذار او نه انذار برابر دی علیهم په کافرو برابر دی ستا په حق کې برابر نه لري سواء علی کې ونه وي کافر لا یؤمنون په دوړو تقدیر سره راوړي ایمان نه راوړي او تا ته د انذار ثواب میلاویږي ستا په باره کې برابر نه لري د کافرو په باره کې سره برابر دی دا د کافرو ذکر وشو دا دعوا شوله سواء علیهم انذارک او آدم و انذارک ستای رول او نه رول دوی ته برابر دي وجه سره اذ تبع الله اذ ختم الله دا دلیل دی ادریس کاندلوی سیبلی کی لاغه دعوت ختم الله الله مهر والے علی قلوبهم ندی پزلونو باندې وعلى سمعهم ندی په غوګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه پسترګي لوی لوی فردی ولهم عذاب عظیم ذیل لوی عذاب دی دې درې جملو تراش دې دوس الله ختم لیکله ذکر کړي ختم الله علی قلوبهم الله پزړو مهر والے وعلى سمعهم په غوګونو مهر والے دې سم مهر راغی په دې ځای وقف دی وعلى ابصارهم خبر مقدم دی غشاوت مبتدا مؤخر ده پستر کی لوی لوی فردی دی دلته ختمو سره نه غدا ځان له جمله دا په ما قبل مستقل جمله شو فعلى قلوبهم على سمعهم نه دی غتب جمله په جمله عتب ده وعلى ابصارهم خبر مقدم دی مبتدا خبر مقدم دی او غشاوتن سره مبتدا مؤخر ده دې یو بل نظیر درته وخی مثال افرایت من اتخذ الهه هوا وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ختمو سره غکړ وجعل على بصره غشاوه حتی دین دې صریح راغلی دسترګو سے پرده ذکر کړه وجعل على بصره غشاوه د وق او رجل سے مهر ذکر کړه یا بر درې وړو سره مهر ذکر شوی یا بر درې وړو سره پرده ذکر شوی له دو سره مهر ذکر کېدل او د یو سره پرده ذکر کېدل دي کې څه نقطه ده تاسو به دا وایي دا ډېره خبره ده هر طرف نه ادراک کوي ښه هر طرف نه او غوږ هم در طرف نه ادراک کوي که شاته څو خبرې کوي سړی اوري که مخې ته هر طرف نه خبره راکاږي ټیپ دی نو چې مهر پې والی شو بند بشي او د سترګو نظر هر طرف ته نه لګي که لګي یو خو جناب رسول الله اسلام هغه زما شاته هم نظر لګي زما خو شاته نظر نه لګي نو یو طرف ته پرده وشوه دا کافي ده بیا دې نظر نه لګي نو بس دا یو څه یو ولګېد بل څه بل ولګېد نو وعلى ابصارهم غشاوة پسترګې لوی لوی فردي دي نو دا درې آلې د معرفت دي سری یو آله د معرفت زړه دی پاغې مهر دی یو آله د معرفت غوږ ده پاغې مهر دی یو آله د معرفت سترګې دي پاغې پرده ده نو ادراک به دې کمې وکړي غوږونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي زړه کار نه کوي نو دې به سمه خبره څه وپېژني نو دې کې ته یو بله نکته ویې د علی ابصارهم قلوبهم الله جمع ذکر کړه او سمعهم مفرد ذکر کړه یا به ټول جمع راغلی یا به ټول مفردات راغلي یو طرف ته بل طرف ته جمع او منځ کې څه مفرد دي کې څه نکته ده تاسو به ووایئ چې خلک هغه ځای ګري چې هغه ګرېږي سمه مصدر دی ښه او مصدر سره جنس دی د جنس اطلاق په لږ او ډېرو یو شان کېږي تسنیه والي جمعولې ته ضرورت نشته دا دوی جمع کړو یو ضرورت نه نو سمه جنس دی نو جنس اطلاق په لږ او ډېرو یو شان کېږي فلا حاجة الی تسنیته و جمعه یا سراج المنیر وغیرہ یو دویم جواب کړی دی کہ دلته مضاف حذف دی ابیت تاکي جوړی ښه وعلى مواضع اسمهم پس زینو د اوریدو باندې ولا مهر والے زینو د اوریدو کوګونه دي کنه مواضع جمع ده که مفرد دی وعلى مواضع اسمهم ابیت تاکي جوړی ښه یو کس ورور ته ویلی وای تاګه سپیرا ولا ناغه ګولډانګ را وستلو بلاو
نو ورته وایي چې ما خو چې کوم دی تا ته وي تاګې راوله نرۍ سپی ته هغه غټه بلا راوستې هغې لالا غوسه کېږم بیا ترې تاګې جوړوي بیا وله خوراک نه ورکوي 2 ورځې کې به تاګې شي 2 ورځې کې به تاګې جوړ شي نو بیا ترې تاګې جوړوي موږ د مفرد نه جمع جوړولی شي یو مضاف پکې راوباسي وعلى مواضع اسمه په ځایونو د اورېدو باندې مهر ولا والی چې غوږونه دي وعلى ابصارهم غشاوة په سترګو یې لوی فردي دي شاوتون کې تنوین د څه لپاره دی د عظمت لپاره دی ولهم عذاب عظیم لعظم عناده عناد یې لوی دی عذاب هم ورله لوی دی عذاب منې ته وایي ښه د خوږو اوبو ته هم عذاب وایي دا تنده منع کوي څه کوي تنده منع کوي عذب فرات وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح وجاج نو د عذاب کې سړی د ګناه نه منع کي سزا ول ورکې به د ګناه نه منع کېږي ځکه ورته څه وایي عذاب وایي په دې کې یو اعتراض وکړي چې الله وله په زړه مهر ووایه نو سزا ولې ورکوي دا اعتراض خلک کوي نو بل آیت کې الله جواب ته اشاره کړي بل طبع الله علیها بکفرهم الله چې مهر واله دې سبب جوړ شوی خاله دې د کفر په وجه داسې مثال دی چې ډاکټر مریض لا علاج کوي او استا کرونا ده دا چیزونه به نه خوري او دې خوري نو ډاکټر ورته وایي تا خو خپل هغه صلاحیت ختم کوو اوس ته د کرونا نه نښه کېږي ته به مرې دا د ډاکټر ګناه ده که د سړي ګناه ده هغه ته وایي دا مه خوره مرچکۍ مه خوره مسالې مه خوره او دی د یو په ځای 2 خوري دا د خپله غلطي ده بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیل کفر څه ته وایي او ایمان څه ته وایي اول تعریف وکړئ ایمان تفسیر کبیر وغیرہ معارف ادریس وضاحت کړي تعریف کړي دی یو امام غزالی رحمه الله تعریف کړي ایمان څه ته وایي تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم فيما علم مجيئه بالضروره تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام تصدیق وکي فيما په هغه خبرو کې علم مجيئه کې د نبی علیہ السلام راتل پاغي سم معلوم یو به ضرورت د ضرورت د دین نه وي به ضرورت دا معنی چې فرض یو مستحب کار دی قرآن کې ثابت ته وته نه منم سړی کافر کیږي قرآن کې ثابت فکاتبوهم ان علمتم فیهم کاتبوهم قرآن حکم دی کتابت خو مستحب دی مکاتب کول پر څه نه دی لدین سړی انکار وکم کافر کیږي به ضروره معنی ضرورت نه لدین د بدیهیات نه ټولو خلکو ته پته کې دا د قرآن او د حدیث حکم دی ضرورت په دې ټولو به تصدیق کې دا ایمان دی هو تصدیق اما علم مجيئه صلی الله علیه وسلم بالضروره دا سی و ایمان په مرتبه د ایجاب کولی کې ده څه کې ایجاب کولی کې په ټولو ضرورت به ایمانی کو پر څه ته وای هو تکذیب بشیء مما علم مجيئه بالضروره هو تکذیب بشیء دا په یو شی باندې تکذیب دی د ضرورت ور دین نه هو تکذیب بشیء مما علم مجيئه دا امام غزالی رحمه الله تفسیر کړی په یو شی د اشیاء دین د ضرورت تکذیب وکي دا کفر دی خو امام رازی سے بل شان تعریف کړي هغه داسې ویلي چې عدم التصدیق څه عدم التصدیق رسول صلی الله علیه وسلم فيما علم مجيئه بالضروره کبیر تعریف بدل کړي کبیر امام غزالی سے ته وایي استا په تعریف باندې واسطه راځي سره تصدیق الرسول ایمان شو کنه او تکذیب الرسول دا کفر شو چې نه تصدیق او نه تکذیب دا څه شو دا نه کفر شو نه ایمان شو واسطه بګلا لا کړه اهل سنت والجماعت د واسطي قائل نه دي د واسطي څوک قائل دي معتزله قائل دي او داسې شی هم شته چې نه مسلمان او نه صحیح کافر دي داسې قسم شته چې ګناي کبیره کوي نو نه مسلمان دی او نه کافر دی اهل سنت والجماعت وي واسطه نشته یا به مسلمان یا به کافری نو غټه ګناه چې کوي دا مسلمان دی خو ګناهګار امام غزالی سے په تعریف اعتراض کیږي دیو جنا د تعریف بدل
आदम و تصدیق رسول سلم کبھی څنګه تعریف کړي آدم و تصدیق رسول سلم فيما علم مجيئه بالضرور آدم تصدیق د نبی اسلام دی هغه چیزونو کې چې د نبی اسلام راتل باغې سم معلومي او به ضرور ضرورتونه نه نبی واسطه نشته تصدیق ایمان شلو آدم تصدیق کفر شو آدم تصدیق دوړو لورځي تکذیب لم ورځي تکذیب کې تصدیق نشته او چې نه تصدیق نه تکذیبي هغه لم ورځي آدم تصدیق دوړو لورځي کنه چې لا به شرط شی مرتبه یو به شرط شی مرتبه یو به شرط لا شی مرتبه لا یو لا به شرط شی منطق کې د دې چیزونه دي یو دا درته آسان زولګم دي شاباشګړی کړي ته چې ورشي یا مالا کباب جوړ کا او مرچکیب کې خړې رواچا دا به شرط شی مرتبه به شرط المرچکې راخه او کدا سي ته وی چې کباب جوړ کا خو ګره مرچکې په کې یو فوټه وانه چې دا به شرط لا شی مرتبه الکه کباب را تیار کا مرچکې به فقې کې ناستا خوخه کې څنګه دی پاخه کړو او کباب را جوړ کا اخون له پي بکار دي کې د خريو کو تعالی به شرط شی مرتبه شو نو به کې وجودي قشته نه بګي یادم کړه کباب خو پیژنې کنه کباب کې مدي قسان جوړي او کتاب کې ګران جوړيږي دا درې مرتبه نو یو تصدیق د نبی اسلام دی دا وجودي مرتبه یو تکذیب دی دا آدمی مرتبه فنی منی یو لا به شرط شی مرتبه را نه تصدیق نه تکذیب دا بګي څه شروع امام غزالی رحمه الله باندې اعتراض کیږي امام رازی صاحب باندې اعتراض نه کیږي آدم او تصدیق رسول سلام ها پیما علماء مجيئه بالضروره دا سی وایي چې ایمان په مرتبه د ایجاب کلی کې څه کې وي په تمام ضرورت او د عقیده دا ایجاب کلی او کوپر په مرتبه د رفع د ایجاب کلی کې څه ایجاب کلی باندې نو په ټولو ضرورت ایمان نه دارا په د ایجاب کلی کله په ځمن د سلبي کلی کې راځي کله په ځمن د سلبي جزئی کې راځي دوړو کې راځي ټول طالبان راغلي دا سم کم ایجاب دی ایجابي کلی ټول طالبان ندی راغلي دارا په د ایجابي کلی دا په دوه صورتو کې صادقيږي چې بعض راغلي بعض نه سلبي جزئی دی امون ویل شي چې ټول ندی راغلي او کو یو نه راغلي امون ویل شي چې ټول ندی راغلي نو کو پر کې را په د ایجابي کلی په ټولو ضرورت ایمان نه معنا یو چیز نه مانیم کافر دی او کو دوه نه مانی او کو ټول نه مانیم کافر دی سلبي جزئی په ځمان کې کوپر دی سلبي کولی په ځمان کې سره کوپر دی ایمان او کوپر مو پیجن خدا هو تعریف شروع د کوپر تقسیم تفسیر سراج المنیر هم تقسیم کړه معارف ادریس هم تفسیر تقسیم کړه کوپر څلور قسمه ذکر کړی دي یو کبری تکذیب دی سره وقال الكافرون هذا ساحر كذاب الله ته کافرانو ویخه کافرانو پیغمبر علیہ السلام ساحر دی کذاب ډیر دروغجن دی لذ بالله نبی علیہ السلام تکذیب وکړ کافر شو الله ته کافر وي تکذیب په وجه سره کافر کیږي یو کفر استکبار دی دلرا بچی ابا واستكبر وکانا من الکافرین شیطان انکار وکړو تکبر وکړو کافر نشو دا کفر استکبار یو کفر اعراض دی سړی د الله د حکم نه اعراض وکړي والذین کفروا اما انذروا موردون هغه کسان چې کافران دي الله ته کافران وي اما انذروا موردون دا غنه کې دی پاغي رول شي انذروا به موردون دا غنه اعراض کوي څلورم کفر ارتیاب دی انهم كانوا فی شک مریب دا کافران په شک کې دي مریب چې پریشان کون کې شک دی پنځم نمبر کفر نفاق دی سره ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا کفر نفاق وخلو ایزا مسلمان ما پڑھ کے کافری احتمالات واقعہ خدری شلوخا ظاہراً با مسلمانی باطناً با مسلمانی مسلمان شلو ظاہراً با کافری باطناً با کافری کافر شلو ظاہراً با مسلمانی باطناً با کافری منافق شلو
یو ردی عکس واخلی څلورم نفس احتمال لی خارج کې وجود نشتا ظاهرا به کافر او باطنا به مسلمانی دا نفس احتمال لی ظاهرا کافر او باطنا صحیح مسلمان دا نفس احتمال لی خارج کې وجود نشتا په سابق بیان الاقسام الثلاثه په سابق بیان اقسام بانه على ثلاثه اضربین انسان په درې قسمه لري المؤمن الخالص والکافر الخالص والمتردد بینهما درې قسمه انسانان دي خالص مسلمان خالص کافر متذبذب ففي السابق بیان القسمین الاولین وفيه بیان القسم الثالث مخکې رکو کې دو قسمه ذکر شو خالص مؤمن خالص کافر دې کې قسم ثالث ذکر کیږي دریم قسم ذکر کی خلاصہ د رکو بیان امراض المنافقین د منافقانو بیماری نه ذکر کی بیان اقسامهم د منافقانو اقسام ذکر کیږي ماخذ د خلاصې 10 12 13 14 17 19 آیات د خلاصې ماخذ دی ومن الناس بعض د خلقنا داغه کفر نفاق دی من هغه څوک دی یقولو چې وای آمنا بالله وبالیوم الاخر ایمان امر راوړل په الله باندې او د آخرت په ورځ باندې دا ذکر د طرفینو مراد تمام ضروریات دي وانما خص الايمان بالله واليوم الاخر بطرفي الايمان ذلك لكل ام انهم احاطوا بطرفي الايمان دا دوی ذکر کړ لانهم اوهموا مدارک لیکل د خلکو په وهم کې واچول ان احاطوا بطرفي الايمان کې دی په دوړو طرفو د ایمان احاطه کړي ایمان بالله په اول کې د ایمان بالاخره په اخر کې دی دا سه مثال رب المشرق والمغرب لا اله الله د ټولې دنیا رب دی او مشرق او مغرب یې سری دوه طرف دي نو مراد نه تمام ضرورت ټول دنیا دلته مراد تمام ضرورت دي لکن البر من امن بالله مخکمه ته ویلو فقو چیزونه باندې ایمان پکار دي وما هم بمؤمنین دی مؤمنان ندي ګورې دې جمله فعلیه ذکر کړو آمنا بالله وبالیوم الاخر الله فرد کی جمله اسمیه ذکر کړه سیبه کی ذکر کړه جمله اسمیه ذکر کړه دې کې زور زیات ته ها جمله اسمیه بس دلالت کوي په دوام دلالت کوي جمله فعلیه کې زونه زور نشته او د حرف نه په نورس تباره تاکید نه په د پر راځي سره پر راځي ادینه د ایمان په موقت طریقې سره پدې تفسیر سراج المنیر لیکلی ادا سے ویل پکارو وما آمنو دې جمله پیریه ذکر کړي کا آمنا پیلیه میں ماضویه جواب کوم څه پکارو پیلیه ماضویه پکارو الله اسمیه ذکر کړلا اے دې د مؤمنانو نه بارکلس یو دا چې دی خو ایمان ولنه حساب دي کې دوه نظر نشته یو د مؤمنانو د شمیر نه بارشي څه دې کې تاکید ډیر دی یہ د مؤمنانو په شمیر کې داخل نه دي اخراجهم عن اعداد المؤمنین ابلغ من نفي الايمان عنهم یو د مؤمنانو د شمیر دی وباسي یو ته ایمان نه پکې د ایمان په نه پکولو کې دوه زور نشته او کې د مؤمنانو د شمیر دی وباسي د کې زور ډیر دی د مؤمنانو په شمیر کې دی داخل نه دي الله پیرد وک یخادعون الله خبر دی چې کم دی امن ناولی وي چې ایمان پکې نشته الله جواب کوي یخادعون الله فی ذامهم دې الله سره دوکه کوي والذین آمنوا د مسلمانانو سره دوکه کوي دغه دوی اعتراض واري دي یو خدا کې د الله سره دوکه څوک نشي کولای الله وي زما سره دوکه کوي نو دوه جواب وو کوي یخادعون رسول الله یخادعون اولیاء الله د الله د رسول سره دوکه کوي د الله له دوستانو سره دوکه کوي
تفسیر کشاف بیان القرآن او سراج المنیر وغیرہ لیکلی په ذکر اسم الله ما استحالت کونه مخادعا الله نوم یې ذکر کا او سره دینه چې محالت کې د الله سره څوک دوکه وکي اشاره الی ان المعامله مع اهل الله کالمعامله مع الله دې کې دې ته اشاره چې د الله له دوستانو سره څوک معامله کوي داسې ده لکه د الله سره چې کوي زما د رسول سره کې دوکه کوي الله وایي داسې ده ګویا کې ما سره دوکه کوي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله زما د رسول په لاس بیعت چې کوي داسې لکه ما سره بیعت کوي زما د رسول سره کې دوکه کوي داسې ده ګویا کې ما سره دوکه کوي ځکه ځان ته نسبت دا یو جواب شو دویم جواب یخادعون الله فی اعتقادهم دې دوکه کوي د الله سره ردی په خیال کې ردی دا خیال چې الله هم دوکه نبی لګر مو سی ویو تیراوال دا ورېدلیو چې زکات کې قبض شرط دی د امام له زکات راوړو 15 دړې دانې او 15 روپۍ پټې بکی کې یې مولو صاحب دا قبول کړه هغه ما قبول کړی دوی تعالی هم موږ سم تیار ډوړې راوړو په ما باندې په 15 روپۍ را خرڅ کړ ته پیسې کې تعالی په خیسو وای زما در باندې خرڅ کړی کوړته ته وړ کله ته زکات دې به راوړو یو خدا په قرآن خدا مم دوکا که مولو مم دوکا داغه دا خیالونو خدای پاک څوک نشي دوکا کولی یو خدای پاک ویلي چې قبض پکې شرط دی نو مولا قبض وکړه کنه ا مولا ته څه پته و چې 15 روپۍ پکې پټي پرتی دي هم دوکا کوو بلې پیسې مې ته واخیسته 15 روپۍ مې ورکړل نو د دې داخل لخوا یخادعون الله فی اعتقادهم دا خو یو اعتراض دویم اعتراض دا لري چې مفعلی خاصیت مشارکت ته اصول اکبری کې بل راشي مفعلی خاصیت سره دا جانبین نه استعماليږي په لفظ کې به یو فاعل او بل مفعول په معنا کې بهر یو فاعل او مفعول دا بل لسر کتابونو کې راځي زارا زید عمرا په لفظ کې زید فاعل امر مفعول له معنا کې هر یو فاعل زید امر او امر زید هوا قاتل زید عمرا جګړه د جانبین نه یو بل سره جګړه وکړه نو دا دوکه خو بر جانبینو نه الله خو چا څه دوکې نه کوي نو په علي څنګه نه سکیږي یو جواب الله جلالین کې راشي یو جلالین آسان دي هغه ادا ده مفعله د یو جانب نه ده لکه عرب و عاقبت للس غلله می سزا ورکړه مفعلی څنګه ده او د یو جانب نه مستعمل ده دا نه چې ما غلله سزا ورکړه غله مال ورک د یو جانب نه سزا ده مفعلب کې ذکر شوی ده کله کله داسي او یا داسي وای یخادعون الله وخادعهم جل صدوکه کوي الله د دوکې جزا ور کوي څه الله ر دوکې څه ور کوي نو جزا ر دوکې ته خدا مشاکلتن ویل شي څه ویل شي نګه رسل الله آیت را روان دي الله یستهزئ بهم الله بد استهزاء جزا ور کوي جزا د استهزاء ته استهزاء څه ویل شي مشاکلتن ویل شي وجزاء سیئه سیئه د بدی جزا بدی ده د بدی جزا بدی نه دا خو ښه کار دی او شکل یو شانی ورته ویل شوی ده وین عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم وین عاقبتم کو دشمن لم سزا ورکوله فعاقبوا سزا ورکي بمثل ما عوقبتم به همیشه الله کا چې تاسو له تعالی سزا درکړي کو ظلم یې رسه کړي ابتداء خو هغه ظلم کړي هغه ابتداء ظلم ته عقاب ویل شو مشاکلتن شکل سره یو شان دی نو دا اطلاق مشاکلتن دی ښه یخادعون الله دې دوکه کوي د الله سره والذین او د هغه کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی دی وما یخدعون او دې دوکه نه کوي مګر د خپل ځانونو دا معنا کې د دوکې هغه سزا به دوی ته میلاویږي وما یشعرون فدې کې شعور هم نشته یو علم دی او یو شعور دی شعور علم شی علم حس په حواس څه شی معلومول معنا دا چې دی کې رسارو په شان شعور هم نشته شعور حواس هم ندي کار نه کوي کدا دا وشوله چې ما یشعرون دې کې شعور نشته سارو کې شعور څه خو دې کې شعور سارو نه مرفع وس الله دلایل ذکر کوي نمبر 1 دلیل فی قلوبهم مرض لونه کې بیماری ده
علم د چا صفت دی؟ د زړه صفت دی. معرفت د زړه صفت دی. د زړونه بیماران دي، بیمار ادراک نشي کولی. بیمار سړی ګبینو لور کوي دا تریخ دی، په حواسو اثر کوي کنه. یو شی ورته دوه ښکاري، کوم سړي ته ته یو خبره وکړې د هغه په غوږونو بله ولګي، حواس یې ادراک نه کوي. بیماري دې ته وایي چې الله اندام د یو کار دپاره پیدا کړی، هغه کار فری دی، دغه اندام بیمار دی. سترګې لیدل فری دي، سترګې بیماري. غوږونه اورېدل فری دي، غوږونه بیماران دي. زړه الله انسان له معرفت دپاره ورکړی، که زړه معرفت فری دی دا زړه بیمار دی. زړه الله سره لپاره پیدا کړی د معرفت دپاره دي. زړونو کې معرفت نشته، دا اوله وجه شوه. فی قلوبهم مرض، ځکه نه پوهېږي چې ناروغه دي. زړه کې معرفت نشته نو شعور به پکې د کمې راشي. فزادهم الله مرضا، الله له بیماري ښه زیاته کړه. الله له بیماري څنګه زیاته کړه؟ دا فا جزایه ده. لما لم يعالجوا بشفاء القرآن، دا شرط دی. لما لم يعالجوا بشفاء القرآن، د قرآن په دوایي علاج ونه کو، فزادهم الله مرضا، الله له بیماری زیاته کړله. سمانه الله نور ایتونه راولېږل، په هغې هم کفر وکړو. الله مسلمانانو له ترقي ورکړه، حسد یې ښه زیات شو، زړه بیماري ښه زیاته شو. ولهم عذاب علیم، د دې لپاره درناک عذاب دی. مخکې عذاب عظیم وکړ او دا علیم دی، دا د کیف سره لګي، هغه د کم سره لګي. درناک عذاب دی. علیم فاعل وزن دی، فاعل به معنی المفعول دی سره، علیم په معنا د مولم سره. دا عذاب به په خپله دردولی شوي. لیل لئی ظل، بلاغت کې ویلي چې په خپل ځان باندې حمل شي د مبالغې دپاره. ظل ذلیل، سوری سوری کوي. داسې مثال دومره دردولی شوی عذاب دی، گویا کې دا عذاب په خپله دونه دردونکی دی، ته به دا عذاب په خپله دردولی شوی دی. درناک عذاب دی. ولا بما کانو یکذبون کې ما مصدریه ده، څه نه ما مصدریه دی، مصدري لیکلي، او با سببیه ده. بسبب کذبهم، بسبب کذبهم، د دې د دروغو په وجه. ما مصدریه مدخول په تاویل د مصدر څخه ګرځي. ګورئ منافقان دروغجن دي، منافقان کافران دي، دوکه‌باز دي، خو الله په عذاب کې دروغ ذکر کوي. معلومي کې دروغ ډېره ناکار عذاب ګناه ده. ښه لا عذاب ولله څه په وجه ورکوم دو، نه دروغو په وجه ورکوم. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د ګناهونو ذکر کوو نو کې دروغ ګواهۍ ته راوستې، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، دا یې بې صحابي مونږ الیته سکتا، کاش کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شوی دی، ته خو تکلیف ورسېد. الا وقول الزور، الله دا دروغ د شرک سره یو ځای ذکر کړي، شرک سره برابر کړي دي. حدیث کې راځي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، دا شرک شروع، ګندګۍ نه ځان وساته چې بوتان. واجتنبوا قول الزور، د دروغو نه ځان وساتئ. دروغ د شرک سره الله په څنګ کې ذکر دا دونه ناکاره ګناه شول. خراشه دا یو وجه شوه چې منافقان نه پیږي، ځکه بیماران دي. اوس دویمه وجه الله ذکر کوي، خپل عیب ورته هنر ښکاري. څه دویمه وجه د ناپوهۍ سره خپل عیب ورته هنر ښکاري. وإذا قیل له، کله کې دوی ته وویلی شي لا تفسدوا، دهشتګردي مه کوئ، فی الارض په ځمکه کې، نو قالو دی وی انما نحن مصلحون، بېشکه مونږ اصلاح کوو. خپل فساد ته څه وایي؟ اصلاح وایي. بعض القرآن وی اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے، خپل عیب ورته هنر ښکاري، ځکه نه پوهېږي. دا د ناپوهۍ دویم دلیل شو. دا انما دا ته حصر دی. ښه انما نحنو، بېشکه مونږه صرف او صرف مصلحین یو، فساد ته متجاوز نه یو. ځان یې خاص که په اصلاح پورې.
زمونږ اصلاح پورې خاص یو، مساوي چاته نه یو، فساد ته نه یو. الله پیرت کوي ښه جی تاکید کړو خو الله هم تاکید کوي. الله هر په تاکید تنبیه دام تاکید دی ښه. ان هم له تاکید دپاره دی، جمله اسمیه هم له تاکید دپاره ده، مبتدا خبر معرفي حصر پیدا کوي دام نه تاکید دپاره، منځ کې هم ضمیر فصل دی دام نه تاکید دپاره دی. الله یو تاکید شو، ان دوه تاکید شو، تعریف د مبتدا خبر درې تاکید شو، اسمیت د جملې څلور تاکید شو، منځ کې ضمیر فصل راتل پنځم تاکید شو. الله خبردار انهم بشکدی هم المفسدون صرف او صرف فسادین دي. دا حصر دی صرف او صرف فسادین دي، متجاوز اصلاح ته نه دي، ولکن لا یشعرون دي کې شعور نشته. دا دویم دلیل شو. خپل عیب ورته ځخ کاری، هنر خپل فساد ورته اصلاح کاری. بل وجه د ناپوهۍ درېمه چې منافقان نه پیږي، فردی هنر ورته عیب ښکاري. څه مخکې څه خپل عیب ورته هنر ښکارېده، اوس څنګه دي فردی هنر ورته عیب ښکاري. وإذا قیل لهم کې دې ته ویلی شي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړی. الناس نه مراد صحابه کرام، لام د عهد دپاره دی. قالو فيما بينهم مداري لیکلي په خپل منځ کې دي داسې وایي انؤمنو استفهام انکاري دی، انؤمنو موږ ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه بیوقوفو چې ایمان راوړی. صحابه کرامو ته بیوقوف وي علیه بالله. صحابه کرام داسې و چې د دنیا نعمتونه پرېښي وو، الله ته متوجه وي، نو دوی دا کمقل لیکي دا دونه ښکلي ښکلي نعمتونه پرېښي د ځان یې په تکلیف کې کړی او په سختو پریشانو کې ځان غورځولی. الله پیرت کوي د تاکید په طریقې سره. بیا پنځه تاکید دی. الله خبردار انهم هم السفهاء بېشکه دوی بې وقوفه دي، ولکن لا یعلمون لیکن دې کې علم نشته دی. هلکه مخکې لکن لا یشعرون ذکر شو، دلته لکن لا یعلمون ذکر شو. دې کې څه نکته ده؟ دلته ورسره مقابله کې صفحه ذکر شوې. څه الا انهم هم السفهاء، صفاحت په معنا له جهالت سره، دې مقابله کې علم راځي. صنعت طباق د وجه، صنعت طباق د وجه نه الله سره مقابله کې لکن لا یعلمون ذکر کو، او مخکې کې صفحه نه و ذکر، هلته لا یشعرون ذکر کو. دا په کې نقطه شو. الا خبردار انهم هم السفهاء بېشکه صرف او صرف دی بېوقوفه دي، لکن لا یعلمون صفاحتهم په خپل جهالت هم نه پوهېږي. دې ته جهل مرکب وایي. یو سړی نه پوهېږي خو په خپل جهالت پوهېږي، یو علم یې شته، خپل جهالت باندې خو علم شته که نه، او چې نه پوهېږي او په دې نه پوهې هم نه پوهېږي. دې ته جهل مرکب وایي. جاهل مرکب دی، یو پکې جهالت دی، یو په خپل جهالت باندې جهالت دی. دا دوه جهالت شو. نو دی جاهل مرکب دی. الله وایي جاهل مرکب. ها وإذا قيل لهم دا آمنو، دا پیل امر دی، دا نائب فاعل دی. لا تفسدو دا نهی دا دام پیل دی. ومن خواصه الاسناد الیه، کونو شی مسنله دا د خواصو د اسم نه دی. دلته خو پیل مسنله واقع نائب فاعل شو. تاسو جواب وکړئ اذا قیل لهم لفظ آمنو. څه دا قیل لهم لفظ لا تفسدو، لفظ اسم دی. ابیا ته تاګه جوړي دا لفظ ورته ویل شي. اذا قیل لهم هذا اللفظ. دغه یو بل نقطه وای، نهی عن المنکر مخکې په امر بالمعروف باندې. نهی عن المنکر کې سره تخلی عن الرذائل، امر بالمعروف کې سره تحالی بالفضائل. تخالی عن الرذائل مخکې په تحالی بالفضائل باندې. اول کې څوک خوشنویسی کوي نو نه دیوال نه داګن لري کې صفای کوي، بیا پکې وروسته څه کوي لیکل کوي. دغه رنګې پټي کې ذمہدار جوار او غنم کړي، اول یې واړی ګنده بوټي ته لري کې، بیا پکې څه کوي
جوار او غنم کری. تخلی عن الرذائل مخکې بچا باندې اکثر صوفیای کرام بزرگان علاج دقه سي کوي. تخلی عن الرذائل مخکې کوي دې ګناه نه توبه را دې ګناه نه. بعض بزرگان علاج کوي په تحالی بالفضائل سره. بعض بزرگان داسې کوي. مولانا اشرف علي صاحب وایي که زړه د ګناهونو او د وسوسو نه پاکې نو دا خو نه پاکي. زړه خامخا د مثال د لوښي د وسوسو مثال له هوا دی. هوا به پکې خامخا وي. نو داسې چل وکړه د ګیلاس کې اوبه واچوه او ډکې کړه هوا به تې وځي. د الله ذکر کوا 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 دا زړه تې ډک کړه ګناهونه به تې وځي. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت. بادشاه چې کلي ته داخل شي ورانې عزتمند دې ذلیله وباسي. دا تکبر او دا حسد او دا ځان ته عزتمن وي که د الله ذکر راشي دا زړه نه وځي. نو دا علاج چې کوم دی بالتحالی بالفضائل نیکی کوا ګناهونه به خپله وزغلیږي. خو اکثر بزرګان دغه علاج کوي. قرآن شریف کې بل بیا راځي تخلی عن الرذائل مخکې او تحالی بالفضائل وروسته. لهم مغفرة مغفرت معنا ګناهونه او میټاو شي کنه. لا تخلی عن الرذائل او اجر کبیر لا تحالی بالفضائل. وإذا قیل لهم کله کې د منافقانو ته ویل شي دا بل دویمه وجه کې دوی نه پوهېږي معنا خپل هنر وته عیب وته هنر ښکاري. لا تفسدو فساد مه کوئ په ځمکه کې معنا ګناهونه مه کوئ. ښه ګناهونه دا سبب د فساد دی نو دوی مونږ اصلاح کوو. الا خبردار انهم المفسدون صرف او صرف دی فسادین دي ولکن لا یشکرون. وإذا قیل لهم آمنوا کله کې دوی ته ویلې چې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه صحابو چې ایمان راوړی. دنه دا مسله معلومه شو چې صحابه کرام معیار حق دی. کم ایمان چې د صحابو د ایمان په شانیه معتبر صحابو ایمان په شان نه هغه معتبر نه دی. والسابقون السابقون من المهاجرین والانصار. سابقون او سابقون چې هغه مهاجرین او انصار دي چې په هجرت کې سبقت کړي او په نصرت کې دا دوه قسمه شو. والذین اتبعوهم باحسان هغه کسان چې د مهاجرین او د انصارو تابعداري په نیکۍ کې کړې ده. رضی الله عنهم ورضوا الله دې درې ولوندل ناراضي دي. د مهاجرین او د انصارو نه راضي دي او والذین اتبعوهم تر قیامت مسلمانانو لوري ښه تر قیامت مسلمانان او صحابه په لار رواني دی. په والذین اتبعوهم کې سری داخل دي هغه کسان چې د مهاجرین او د انصارو په لار دي. الله عزت راضي ما الله د رضا سرټیفیکیټ ورکړي د صحابه په اتباع باندې. صحابه کرام معیار حق دي سری حق دي. حق به بچا څه پیژنو په صحابه او څه پیژنو. صحابه چې په کومه لار تلي هغه سمه لار ده. ښه الا خبردار انهم السفهاء بشک بیوقوفان صرف او صرف دوی ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي. بل قباحت ذکر کی وإذا لقوا دا لقوا پسل کی دا څلورم وجه ده دې شو کې دی نه پوهېږي. ښه وإذا لقوا معنا اذا لقیو دی اصل کې. ښه لقوا پسل کی لقیو دی دا یہ حرکت قاف ته نقل شوی علمي صيغه کې بل راشي پس اصل د حرکت لقاف نه لقیو نو یم ساکن شو او هم ساکن دی. د یہ حرکت هم چاته ورکړو دا ثقيل له چې قاف باندې زیر دی بیا یوي او بیا واو پکې دی ثقل له پکې. نو دی وجنه حرکت اصل صيام ما قبل ته ورکړه قاف پس اصل د حرکت لقاف نه نو یم ساکن شو او هم ساکن شو. د دوه ساکنو مثال د دوه خونانو دی. د دوه خونانو په یو کلی کې گزاره نه کیږي. یو خونو په بر اسواد کې امامو ازوی په ښکته اسواد کې امام شو. وی بابا د کوم اسواد کې امام شو ما وی په کور کې را د کور کې مو جوړو یو اسواد دې کې یا زما گزاره کیږي استا کې ته تر د تامره در ځان نه کې جوړ مطلب باندې دوه ساکین را دوه خونانو په شانی دي. نو په یو کلمه کې څه نه کیږي گزاره نو یا بشتره ویوړه لقیو گشت لقو شو دو. وذا لقوا الذين آمنوا کله چې منافقان یو ځای کې د مؤمنانو سره قالوا آمنا دی مونږ ایمان راوړې. کومه جمله ذکر کړه قالوا آمنا فعلیه ماضیه ذکر کړه. وذا خلو چې کله ځان لشي خلو پسل کې خلو دی
جمل لیکلي خلو په اصل کې سره خلو و متحرک ما قبل مفتوح و بدل شو په الف سره الف هم ساکن او دا بل و هم ساکن خلو کې دوه و دي کړه اوله و بدل شو په الف سره لکه و متحرک ما قبل مفتوح الف هم ساکن و هم ساکن احتمال ساکنان ورال الف بشره ویوړه خلو غشت خلو شو دو پیدا خلو کې ځان لشي الی شیاطینهم د خپل مشرانو سره اے مارا اس برایسانی خود د مشرانو سره یوځي شي ناغي ورته وي تاسو مسلمانانو خو الله تعالی د ایمان اقرار دی کړي نو قالو دی وي ان معکم مونږه همیشه تاسو سره یو مخکې پیلې ذکر کړ امن ناغه کې زور نه وخا دلته اسمیه ذکر کړه تاکید یې پکې وکړو اسمیه کې مزور او ان مس ذکر ان مستمرون معکم خا موږ تاسو سره همیشه یو موږ تاسو سره همیشه یو دای دلنا وا تاکید یې پکې وکړو امن نه دلنا نه وسیب کې ونه کو تاکید یې پکې ونه کو نو به په اعتراض کی چې تاسو زمونږ سره وي دا امن نه ټکه مولوی ویلې مسلمانانو خو له تیری امن نه ویلې انما نحن مستهزئون بیشک خبر دادا بل نه دا انما دا ته حسر دی کنه قانون علما به ترجمه کوله خبر دادا بل نه دا نحن مستهزئون مونږه استهزاء کو په مسلمانانو پورې لاختراری بمجرد قولنا دې دوککی کې صرف زمونږ په خبره دا استهزاء مونږ امن نه وې دې په دوکش الله جواب کوي اخترارهم مشهور عندهم لا عند الله لدې دا اخترار ندی په نس مجهول دی الله په نس نه دی مجهول الله یستهزئ بهم الله بجزاء الاستهزاء دی ورکی خو دې اسم فاعل ذکر کړه اوسو انما نحن مستهزئون اسم فاعل له مستهزئون کو پہلے الله فعل مضارع ذکر کړه الله یستهزئ بهم فعل مضارع په دوام تجددی دلالت کوي او جمله اسمیه ذکر کړه دا په دوام ذاتی دلالت کوي الله یستهزئ جمله اسمیه ده کړه خبر فعل مضارع ده دا دلالت په دوام تجددی ده کوي الله به همیشه د استهزاء جزا ور کوي الله به همیشه د جزا استهزاء څو ور کوي همیشه به ور کوي نور به ول قیامت کې ور کوي ښا پلار کې وته مړشي نو دی به مسلمانان ته چغوي انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا دا به استهزاء جوابونه تورته ملاوي الله یستهزئ الله به استهزاء جزا ور کوي په دنیا کې مور کوي اولا يرون ان يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون دې دینو ګوري چې هر کال په امتحان راځي یو ځل یا دوه ځله په منافقانو دې بهم توبه نو باسي الله د استهزاء جزا ورکړي ويمدهم یا مهون را مخ کې کوي ويمدهم الله مهلت ورکړي یا مهون د يمدهم لديهم نه حال لخم په داسې حال کې چې دی و حیران ای دا حال د ضمیر د يمدهم نه مظهری لیکل او فی طغیانهم متعلق د یا مهون پوری یا مهون فی طغیانهم دی به حیران ای په خپل سرکشی کې یمدهم الله دوی له مهلت ورکي په داسې حال کې یا مهون چې حیران بی فی طغیانهم پس سرکشی خپل کې دا فی طغیان متعلق د یا مهون پور را مخ کې شوی د رعایت له فاصله د وجه توجه نه مخ کې شوی د رعایت له فاصله چې اخیر آیاتونو کې یو شان حروف راشي ته رعایت له فاصله وایي العام فی البصیرت العام هو فی البصیرت کلام فی البصر مظهری لیکلی دا عام ذکر دا په بصیرت کې او عام په بصر کې مدارک یو ځای کې لیکلی د هر انسان څلور سترګې دي تاسو څو سترګې دوم دي کې څلور مدارک کوئی څلور سترګې دي دو په سر کې او دو په ځړ کې دي څه دو په سر کې دو په ځړ کې دي زوس ولې څلور شي کنه شي څلور قسمه خلک جوړیږي ښا بعض کسان دا شي کې سر سترګې بنای او ظلم بنای هغه نمبر 1 خلک بعض دا شي د سر سترګې لندې او زړه سترګې بنای
دا له سر سترګې ړوندوالی ورته نقصان نه ورسوي. سر سترګې ړندې خو زړه سترګې صحیح بینایي دا ورته نقصان نه رسوي. دا دوه نیکان خلک شو. دوه قسمه بدان دي. بعضې داسې دي چې د سر سترګې هم ړندې او د زړه سترګې هم صحیح ړندې د سر سترګې هم ړندې او د زړه سترګې هم ړندې. دا نمبر 1 بد عمله شو. بعضې د ستر کې غټې غټې سترګې خو د زړه په سترګو نظر نه لګي. دا ولا پیدا نه ورکوي. ښه دا سر سترګې ولا څه نه ورکوي پیدا ولا نه ورکوي. داسې غوږونه هم والی ښه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي سر سترګې ړندې نه دي الله د زړه سترګې غوږونه هم دو په سر کې دي دو په زړه کې. این سخن باید به گوش دل شنود گوش گیل اینجا ندارد هیچ سود گوش گیل با جمله حیوان هم دمست گوش سر مخصوص نسل آدم است. این سخن با گوش دل باید شنود دا خبره پکار دا لکه زړه په غوږونو واوري. گوش گیل اینجا ندارد هیچ سود ګیل خټې ته وایي ښه دل زړه ته وایي ګیل خټې ته وایي. د خټې غوږونه ته پیدا نه ورکوي. گوش گیل با جمله حیوان هم دمست گوش دل مخصوص نسل آدم است. گوش گیل د خټې غوږونه با جمله حیوان هم دمست د ټولو حیواناتو ستشتري. د خرې مو خټې غوږونه شته غوږونه د خټو نه جوړ دي که نه د میښې هم شته او د سنډله هم شته. گوش سر مخصوص نسل آدم است. زړه غوږونه دا په انسان پورې خاص دي. انسان نه الله زړه غوږونه ورکړي غوا مې خولی نه ورکړي. دا له سر غوږونه گوش سر ښه گوش ګیل نه گوش سر با جمله حیوان هم دمست. ما گوش سیر وي گوش سر با جمله حیوان هم دمست او گوش سیر مخصوص نسل آدم است. ښه اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو ذمیمو سره. اولئک دغه کسان چې موصوف شو ما تاسو ته اولئک کې چاته اشاره کی ذات او صفت دواړو ته. اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو ذمیمو سره الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې گمراهي اخیستې ده بالهدى په عوض د هدایت کې. داسې الله ونه فرمایل استبدلوا الهدایة بالضلالة. ادریس کاندلوی صاحب لیکلي شرع پر رضا دلالت کوي. پس شرع څه ته وایي مبادله المال بالمال بالتراضي معنا دا په خپلې خوښې سره استبدلو ټکی ونه اشترو وي لکه اشتراو په څه دلالت کوي په رضا دلالت کوي. دې په خپلې خوښې ګمراهي اخیستې ده بالهدا په بدل د هدایت کې. فما ربحت تجارتو دا مجاز عقلی دی ښه د دې تجارت ګټه نه کړي. تجارت فاعل دا تجارت سبب د ګټې دی. اسناد غیر ما هو له تشه فما ربحوا فی تجارتی دی په تجارت کې ګټه نه کړي. ځکه دی رسول مال هم ضایع کړی. څه رسول مال هدایت او ګټه لا څه کې چې رسول مال هم ضایع کړي. څوک رسول مال ضایع کې هغه ګټه یې کې تاوان 2 لک روپۍ دکان کې کیږي هغه موبایلي ګټه خلاصه کې. وما كانوا مهتدين لطرق التجارت دین دی هدایت مندون کې لارو د تجارت تجارت په لارو دی پویږي. ښه وزل دراشي بعض کسانو څخه ځه هدایت وو الیاذ بالله مرتد شروع تجارت هدایت پرې خو دو گمراهی واخیستله. بعض کسان د ابتدا نه گمراه دي. دې څخه هدایت شته دی نه دې هدایت څنګه خرڅ کو. زما په مسلمانۍ کې شکر اتوله مریدان ګوري ابتدا نه گمراه دي ناغي څه خرڅ کړو. نو دینه مراد فطرت اسلامی دی. څه فطرت الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على فطرت الاسلام. ہر معصوم پہ فطرت اسلامی پیدا کی. پابوا یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. دلته فطرت اسلامی فطرت اسلامی یو معنی کې استعداد د اسلام دی. سره دې کې استعداد او
هغه استعداد یې خرڅ کو او گمراهي پې واخیستله نو تاوانین شو. الله لا یو سرمایه ورکړې وه چې فطرت هغه هم ضایع کړو. فلا یریدو انهم لیس ما بعضهم هدایت فکیف اشتروا الضلالة بالهدایه. بعضې څه خو هدایت نشته دی، نه هدایت یې په ګمراهۍ څه څنګه واخیستو. اوس الله دو مثاله ذکر کوي، یو ته ناری مثال وي، یو ته مائی مثال وي. څه منافقان دو قسمه دي بیان القرآن لیکلي. بعض منافقان بعض تو خوب دل کول کر کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے اور بعض اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا. دو قسم منافقانو، بعض خو مکمل کافرو جوړ اسلام لارې ته جوړ راوړېدل نه، دا یو مثال لاغې شو. او بعضې به کله کله د اسلام په حقانیت کې متردد کېدل. بعض اسلام کے حق ہونے کبھی کبھی تردد ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتے تھے. اسلام په حق کېدلو کې به کله کله تردد راته. دا یو د هغې مثال. تعدد د مثال بنا شو په تعدد د چا باندې ده؟ ممثل باندې. ادریس کاندلوي صاحب یو مائی مثال له یو ناری مثال. اسلام ذریعہ د حیات ده د اوبو په شانې. څه اسلام ذریعہ د حیات ده. یو مثال کې مائی ذکر کو. اسلام رڼا ده، وہ رڼا ورکوي. اسلام رڼا ده. دا دوی مثال ناری ذکر کو. اسلام رڼا ده، اسلام د اوبو په شان ذریعہ د سره ده حیات. الله دو مثال ذکر کړي. اول مثال ناری دی. مثلهم ما تاسو ته تشبیه کې څلور ارکانی، یو مشبہ، یو مشبہ به، یو ادات تشبیه، یو وجه د شبیه. تلخیص به درته کوم. مثلهم مشبہ ده. مثل الذي استوقد نارا دا مشبہ به ده. کاف او مثلو په کې ادات تشبیه، وجه د شبیه په کې نه ذکر. یو مشبہ لا، یو مشبہ به، یو ادات تشبیه ده، وجه د شبیه. ادریس کاندلوی سے وسه خساره رئیستلی ده. دا سی وای مثلهم فی الخسارة. څنګه وای؟ مثلهم فی الخسارة. مثال د منافقانو په تاوان کې معرفي دي لیکلي. کمثل الذی استوقد نار، پشان د مثال هغه کسانو دی. دا الذین بل بزاوی کې راشي. دا جمع د الذین ده. دا څه نه ده؟ جمع د الذین ده. دا الذی په معنا د الذین سره دي. دا الذی جمع معنا ده. الذی جمع معنا ده. ګور دې ضمایر ته ګوري. اوقدهم، اوقد ضمیر د مفرد دی کنه. اوقد نار. او د نور ضمایر ته ګوري. کلما ادوات ما حوله، دا مفرد دی. ذهب الله بنورهم، دا هم ضمیر جمع ده. ترکهم ضمیر د سره ده جمع ده. لا یبصرون ضمیر د جمع ده. الذین ضمیر د مفرد راځي شي سره جمع. دا الذی لفظ خنثی مشکل دی. دا مفرد په معنا سم راځي او د جمع په معنا سره دواړه ضمایر ته راځي شي. دا استوقد په معنا د اوقد سره دی. څه سره اوس ترجمه وکړي. مثال د منافقانو په تاوان کې پشان د مثال له هغه کسانو دی استوقد چې بلکې اوقد نارن اور. فلما اضاءت ما حوله، اضاءت متعدیم راځي، کبیر لیکلی لازمیم راځي، خو متعدی راتللی راجح دي. څه کبیر لیکلی متعدیه هو الاقرب، دا متعدی او دا متعدی اقرب الى الصواب دی. ولازمه او لازمه یا لازم دی. اول د متعدی معنا وکړو. فلما اضاءت، هر کله کې دا اور رڼا کی، متعدی معنا وکوي. دا اور رڼا کی ما هغه امکنه حوله کې د مستقید چاپیره دي، مستقید چاپیره دي. ذهب الله بنوره، الله رضی رڼا بوزي. وترکهم دی فرید
فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون هیڅ نه ویني. دا متعدی معنی ازواج ضمیر وا اور ته راځي ره اور مؤنث سماعي دی دا اور رڼا کی چاپیره زینا اوسه لازمی کوي. ازواج به فعل شي ما حوله به فاعل شي نو دا ما هو مذکر دی به دا ازواج مؤنث ولې راغله نو کبیر جواب کړ والتانیث علی المعنى لأن ما حوله حول المستوقد اماکن و اشیاء. مستوقد چاپیره سي اماکن و اشیاء اماکن جمع ده کن جمع فتاویل جماعت څه سي مؤنثي نو لفظ ما مذکر دی او معنا یې سره مؤنث تا معنا د ما مؤنث دا به فاعل شي. هغه مخکې تقدیر مفعول ازواج ضمیر اور تراجی وو فلما ازواج اور رڼا کا هغه زینه کې رضا چاپیرو اوس دا چې لازمی شي چې رڼا شي ما هغه زینه حوله چې رضا چاپیر دی نو ذهب الله بنوره الله یې رڼا بوزي وترکهم دی فریدی پتیارو هیڅ نه ني یو تیارانا دوانه ظلمات جمع را فبالا تیارو کې فریدی. خدایت کې یو بل خبره په شرط کې ازواعت ده او په جزا کې بنورهم ده دلته بزوئهم بالفکارو ذهب الله بزوئهم دا سی ولی الله ونوي بنورهم او بزوئهم ونوي. دا نور کمزوري او ضیا قوي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. سمې رڼا کمزوري دا نور نور رڼا ضیا شو چې الله بزوئهم ویلې چا خیال ته بدارات له چې قوي رڼا لاړه چې خو لګ لګي بجلی ډیم شي کنه ډیر رڼا لاړه چې خو لګ لګي گزاره پکې کیږي. الله نور وي چې غلګ رڼا م لاړه شي نو چې لګ لاړه شي ډیره وي ډیم بجلیم نه نو ټوله وي نه وي او کې زوی هم شي بیا بدامه راشي چې هغه ډیره بجلی لاړه چې ډیم ویخه اډیم کې خو سړی لاره ویني رو رو پکې رواني کا ځکه الله به نورهم ذکر شرط کې اضاعت او په جزا کې نور ذکر کو مخکې دا وی چې وره بل کړي اوس الله دا سونه کې ذهب الله بنارهم اور کې دوه صفته ښه یو سوزولي یو رڼایي رڼا ته لاړه چې سوزول وي منافقان په اور کې څه کیږي سوځي سوزول نه دي ښه رڼا ودی دي. د مثال مطلب څنګه دی منافقانو آمنا ویلې په خله ځان ته رڼا بل کړی دا مسلمانانو سره جهاد نه کوي مسلمانانو د کور نو باسي مسلمانانو سره خپل لین دین چلی ځان ته رڼا بل کړی نه صافه به رڼا مړ شي مړ بشي یو ایمان د متقی دی دا د خلود فین د دخول فی النار نه بچ کی یو ایمان د عاصی دی دا د خلود فی النار نه بچ کی یو ایمان د متقی دی غیر دخول نه منع کی یو ایمان د عاصی دی دا د خلود نه منع کی او یو ایمان د منافق دی دا په دنیا کې دغه نه بچ کړي دی. دنیا کې اوس مسلمانان جهاد نه کوي حکم به د مسلمان چلیږي او چې کله مړ شي دا مننه رڼا به مړ شي دا ولا په خبر کې څه نه ورکوي نجات نه ورکوي به په تیرو کې لا یبصرون هیڅ به نه ویني. دا یو مثال شو ښه ثم دی کانه دی هم کا ثم من دا سے عبارت ده دا ثم خبر ده مبتدا حذف ده هم کا ثم من دی د کانو پشانی دی هم کا بوکمن دی د چاړاګانو پشانی دی هم کا عمین دی د وړاندو پشانی دی فهم لا يرجعون الى الهدى بعد ما باعوه مدارک لیکلی د هدایت ته نشي واپس کېده پس هغه نه چې خرڅ کړي دی هدایت یې خرڅ کړ بیرته هدایت ته نه واپس کیږي. یو سړی خونی خو چاړه نه وي چاړه یې خوړونی وړون نه وي نو تا اشارې به ورته کې پې پوهه به کې که کونډې اواز نه اوري وړون د اشارې نه وي چاړه د خبرې نشي کولی نو ته به څوک لار وښي چا پلار ورته لار نشي کولی. نو دا هغه نمبر ایک منافقان شو منافقان څو قسمو بیان قرآن لیکلي یو داسې منافقان دي چې هدایت ته بالکل راضي کېږي نه دا که منافقان شو
او یو دا دویم ذکر کیږي ښه دا دویم کله کله د اسلام په حقانیت کې څه شي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة دا غزي منافقان دي نو هم قسم من لا تشبيه بلیغه د صفو تفاصیل لیکلي تشبيه بلیغه دا مان چا ذات تشبيه حذف شوی دی د کڼو صدونه مشابهي تبه چې عین کانه دي د چاړاګانو صدونه مشابه تبه عین چاړاګان دي د ړندو صدونه مشابه تبه عین لاندې دي فهم لا يرجون الهدى جلالین حاشیه یو ترجمه کړی دا هغه دا متعدی معنی وکي فهم لا يرجعون دا معنی فهم لا يردون جوابا دی جواب نشي درکولې ته د چغه وه کونم دی چاړام دی او جواب بدل کی نشي درکولې فهم لا يرجعون هدایت ته نشي واپس کېده فهم لا يرجعون دی جواب نشي ورکولې لا يردون جوابا خدا یو مثالی ناری شروع ادا دوی مثال مائی دی دا به ان شاء الله سار لګوي بس ته ټورو بروانی ګونو به اللهم انس وحشتنا في قبور